بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك. پرون منګه دا وې د یولسو ښځو دا تحقیقات هم کول. یولسمې ښځې ویلې قالت العاشرة زوجي دي نومونه به وروسته ورته وایم څه نومونه دي علماو بعضو لیکلي دي بعضو نه دي لیکلي. دا د یمن جنوکۍ وې ښځې وې د دوی بزم و تقریر یې کوو نو دوی فرمایي چې د لسمې ښځې ویلې زوجي مالکن زما خاوند څه نومېږي مالک ومالکن وما مالکن هغې له مالک نومېږي د دې مالک یعنې ما وما مالکن څه معنا د دې مالک به څه صفتونه درته کوم خورې څه صفتونه به زه کوم درته وی ګوره مالکن خیر من ذلک زما مالک زما د مالک شان د دغه ټولو نهو میړونو ذکر چې تاسو وکړه د ټولو نه خیر دی له دې ټولو نه اعلی دی او ګوره له ابلون د ده اوښان دي ابل مذکر مؤنث نوق او جمل ته ویلی شي دا اسم جمع ده ابلون کثیراتن ډېر اوښان دي المبارکې چې دا په خپل دفترو کې پڼ دي په خپل پڼغالي کې پڼ دي اوښان مبارک یو مبارک دی یو مبارک دی مبارک دی مبروک نه بروک دی اوښانو کم ځای چې سملي هغې ته پڼغالی وایي څه ورته وایي پښتو کې پڼغالی او یو مبارک دی مبارک کثرت الخیر والنفع ته وایي کثرت هلکه دا شی مبارک د بارکنا حوله نو دی وایي هلکه دلره اوښان دي مبارک د دې اوښان دي هلکه وایي دا اوښان چې کوم دي په خپلو ځایو سملي قلیلات المصارحې لږ لږ څریږي یعنې غره ته لږ لږ ځي مسرح ورشو دا ورکه چېرته ورواچه ورته وه نو دی وایي اذا سمعنا کله چې واوري دا خو په کور کې تړلي صوت المزهر آواز د ډور سرنا ایقنا یقین راشي د اوښانو انهن چې دا ابل حوالې کو دي علالیږي دې ښځې د خپل خاوند په ډېره ښکلې اندازه مدحه وکړه معنا دا دی چې دا کور کې اوښان ډېره دي او پڼ دي ډېر اوښان دي ځکه چې دا مېلمانه راځي دی دومره عزتمند سړی دی چې عامو مېلمنو ته اوښان ډالوي اوښان په کور کې ولاړي دا بعضې خلکو کور کې چرګې ځان سره ساتلي پسونه ځان سره ساتلي एकदम مېلمه راشي بیا هغې ته یې حلالوي نو دی د هغې صفت وکړو د دې میړه چې دا دومره بهترین سړی دی مالک او د چې کوم دی داسې اوښان او داسې حساب کتاب دي دې کې ډېر مسلې دي او صیغې پکې دي ترکیبونه پکې دي ولیکن پرون محترم صاحب ویلي چې دا سبب د هغه په 2 میاشتو کې خلاصه کړي نو نن هم دا د 10 منټه رانه ونیول که قانون دی زور د زورور اوبه په پورته غره باندې خېږي او د کمزوري له بر هم نه راکښته کېږي ملته ولاړي نو د ام زرعي تقریر راغی او دا حدیث مشهور هم په همدې دی ورته غوږ ونیسئ نو دا 11مې ښځې وویلې هلکه زوجي ابو زرعه د دې نوم عاتقه دی اصل کې بنت کمیل دا وایي زما خاوند ابو زرعه و فما ابو زرعه زما خاوند ابو زرعه نومېده او د ابو زرعه وخورې څه پوښتنې کوئ چې هغه لا څوک و هغه دومره یو انټرنیشنل ځوان و وایي چې انا سمن حلیه چې را ځوړندو له ګاڼو نه اذنیه زما غوږونه دومره ډېرې طلا مې په دې غوږو کې دا سونې مې اچولې چې دا غوږونه زراچي کنایه ده له ډېر کالي نه ښځه ډېره چې شي ته خوشحالېږي کالي پتري ته دا یې اول ذکر کړ هلکه دی وایي وملأ من شحم عضدیه او ډکو له وازدو نه زما مړوندونه یعنې دومره خوراکونه را باندې کوو چې سم هلکه دغه ومه میخه دومره مال زیړې وړې چربې را باندې والې وبجحني خوشحاله ولمه فبجحت الی نفسي ما ځان د سره خوشحاله و او دا دومره ښکلی سړی و
د چې کله خرچې کولې زما د حیثیت مطابق نه کولې، د خپل حیثیت مطابق کولې. بعضې وختو کې یو خان سړي کره یو غریب سړی ورشي، نه غریب سړي ته 200 روپۍ د غریب د حیثیت مطابق ورکوي. او کله کله باچایان چې دي هغه خلکو ته ډېر روپۍ ورکي، 10 لکه 12 لکه روپۍ یو غریب ته ورکي. هغه د خپل حیثیت مطابق چې موږ باچایان یو په لږو شرمېږو. نه دا هم غټ سړی و، په خپلو لږو شرمېده. او زه د یو غریبې کورنۍ عمدی وي، وجدني ذی مندلي وما فی اهل غنیمة. زه د کوچیانو د یو څو ګډو خاوندانو کور کې لویه شوی یم. فجعلني جوړه کړم هلته فی اهل سهیل، د اسونو خاوندان. سهیل د اس شنګاري ته وایي، عتید د اوښانو والا. موږ په کور کې شپږ اته دانې ګډې درلودې. پلار مور مې نور موږ غریبانو دي، پلار په نیکه غریبانو، خو زه کړي وم او دوی مالدارو. نه زه له دې ګډو نه بوتلمه، خاوند د ډاټسنو، د ګاډو، د موټرو، د لاریو یې کړمه. فجعلني وګرځوم هلته فی اهل سهیل، زه خاوند د اسونو کړم، وعتید د اوښانو و دائس، او د درمندونو درمند لو کول د غنمو. نو زمینداره یې ډېره، مالونه یې ډېر. اوښان دا د حمل او نقل دپاره غلې ملې دانې پې اسونه پې ګرځي، خپله پې سورېږي. ومنقن دائسن و منق صفا کول، چچونو باندې شی صفا کول، دا ډېري. وایي دا خاف عنده اقولو، د سره به ما هر ګپ شپ لګو. فلا اقبحو، زه خفه کولم نه، ما ته نه چپ شه بیا دی نه، زه به ورته لګیا وم او دی به سې دی بس وایي جي وایي ارشاد ارشاد. لکه دلته چې موږ شعر وایي، ما ته دا ټول څه وایي، 2 کسان ډېر وایي ارشاد ارشاد، نور کوئی پیژن. او دا د محمل کاري چې بل ته غوږ ډېر نیسي که نه دی. څنګه خوند تیار او که نه ما ته پته ده. په سکول کې چې کم سړی رسمونه ډېر کړي، دا محملي رسم پېژني، ونه هغه نه بوټی دا جوړول، دا علامه د چای. او چې شعر ته ارشاد 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 ارشاد. او وایي په چوپونو ښاماران کله نیوی شي، په چوپونو. او که دیدن د خپلو غواړې ځان ساده کا، ګوره ارشاد ارشاد ارشاد. او که نه چې داسې مونږ او تاسې غوندې خلک دي، دا دې ته ښاماران درېږي. او چې لیونی او دروازه کې ولاړ یو ملنګ و، هر سړی به درته وایي خیر دی ملنګ جان دی. نه د دې وجې نه ځان به ساده کوې. نه عرض دا دا خلکو ته دا ملان ګوښتو ښکاري چې دا په تین تیره نه پوهېږي. او مونږ دومره خطرناک خلک یو منطقیان چې د بې غیرته سړي مقبره کې قبر پېژني. قسم دی، په ایمان قسم دی. مونږ ویل مې قیاپه ویلې له پوندو نه وایي د چا چې څټ دیولو غټي، که دی قسم خوري چې عاشق ابن یمن. مونږ دنیا خلک پېژنو. مونږ ته ووایي چې د پلاني کرکټر راته بیان کړه، ټول درته بیان په یو من او عن سره. چې څوک کوژدنه کوي ما نه تاسې تپوس وکړئ. ما ته یې صرف دا پټوخ د هغې ښځې ښکاره کوي یا هغه هلک پټو راته ښکاره کوي. زه ټول ریکارډ درته وایم چې دې کې دا کیف دی، دې کې دا کیف دی. دا څه غیب نه دی، وایي غیب نه دی، غیب علم نه دی، دا حوادثات دي، دا قوایفي دي. او نبي علیه الصلاة والسلام د حضرت دغه د مقیافي اگر چې حکم یې پرې نه کړی، خو پرې خوشحال و. حضرت عایشې ته یې وویل زه حضرت زید بن حارثه سپین و، خو پوزه یې چیټه وه. او حضرت اسامه ابن زید تک تور و، چیټه پزه یې وه. نو چون د هغه مور برکته بیبي چې وه میمنه توره وه، نو خلکو به پسې پروپیګنډې کولې چې دا د ده زوی نه دی. نو مدلجي یو سړی و، علم قیافه کې ماهر و. څوک؟ دوی دواړه په څادر کې پټ وو، څادر کې صرف پښې ښکارېدلې، دواړو څه ښکارېدې؟ خپې. نو نبي علیه السلام مدلجي نه تپوس وکړه چې هلکه ته دغې دواړو ته وګوره، دې منځ کې سرابط شته؟ وایي دا بعضې له بعضو نه دي، یعنې دا یو د بل جز دی. یو تورې پښې وې، یو تکې سپینې خپې وې. نبي علیه السلام عایشې ته ویلې مبارک شه. مدلجي پې اقرار وکړه چې دا د خپل پلار زوی دی، د خپله. نو دا نبي علیه السلام چې دا حکم پرې وکړ
څه ناجایز نه و نو دا علم قیافه نه دی هسې په طوري مثال دې مدرسه کې چې ما ته لانجه جوړه نه کوي که نه ما ته داسې یو سړی وښیي چې زه یې نه پېژنم او تاسې یې پېژنئ ما ته وویل چې یاره حضرت د ده باره کې ستاسو ګمان څه دی یقین به نه ته په خدای باور وکړه چې دومره انټرنیشنل بیان درته پکې وکړم چې تم په خپله وایې چې اولایک هم الډنګرون دا خو ته ورسره یې دا پوه شوې ما کې خپل عیبونه خپل ټول راته معلوم دي خو خدای ووایم چې درته وایي او تاسې هر یو کې ما ته معلوم دي پوه شوې پروسه کال 3 طالبانو ته ما وویل ما تا کې دا د عیبونه دي ډېر فضول سړی ښه رنګ دې ما ډېر ښکلی دی ښه رنګ دې څنګه دی وایي کاشکې حسن په صفت به دې د حسن کتاب درکړم په صفت به دې کاش وفا دې هم د حسن برابر وای دا ما عثمان ته ویلي چا ته ویلي عثمان څومره ښایسته هلک واچت رالی ما ورته ویلې په صفت به دې د حسن کتاب ډکم کاش وفا دې هم د حسن برابر وای نه هغه ته ما ته ډېر بې وفا سړی وایي نه نه یم زه ډېر شریف سړی ما ویل یاره خرو کې ظریف یم خو سړی یې که نه نو سږ کال هغه دلته څه جوابونه راولېږل چې یاره ما تا نه سبق ویلې خو فلاني او فلانه یې نسي ویلی او فلانه یې داسې ده او دی دغه اشرف علي تانوي صاحب وه چې دومره غټه مطالب نو ما ورته ویلې ما خبره صحیح شوه که نه یو بل پونډېور و حاجي محمد تاسو سره شو هغه ته ما ویلې ما ویلې ته د خور په نمبر پیدا یې ته د چا په نمبر پیدا وایي ولې ما ویلې ځکه ته چې خبرو کې 3 ګنټې پس خاندې دا د ښځې صفت نو همدغسې وشو نو عرض دا دی زه د علم قیافه ډېر لولم ولې خاندې تاسې خدای غږ کته کړو صدام کې به راته عیبونه او صفتونه هر سړي کې یو عیب یو صفت هر څه کې وایي داغ داغ ہے سب کچھ داغ داغ ہے بے داغ جو ایک پروردگار ہے دا صدام کې داسې عیب نشته چې هغه بدنام عیب داسې عیب پکې نشته او نور به قلم خود دی خو دا چې نن یې جبر راکړي نن به غلی شو نن به غلی شو که ته سبا دې نور سره لکړه نو بیا فرمایي هغه دغسې مسله ده که ته ګورې لغمان مولا زه ته په خدای اعتبار کوې یو محتمم صاحب ما ته ما سره مدرس چې دې خوا شه ما ورته ویلې دا محتمم دومره خر سړی دی دومره خر چې ده سره 2 ګنټې هم نه تېرېږي ها ګا چې دې خوا شم همسې وو ته به پوه شوې نو د دې وجې نه زه په علم قیافه کې ماشاءالله یم نو ما سره ډېر ما چېړی مه که نه هېڅ به مې درته ویلي هېڅ به مې درته ویلي خپل حال به مې ویلي تا خو لا خیر دی تاسې خو لا خیر دی دغسې مسله دی هلکه زه تاسې ته د هر سړي یو بیان کوم په صفت که نه و پکې غیبت یې نه وایم ښکلی صفت یار یو بیا درته بیانوم پټ بیا تاسې پسې معلومات وکړئ یوه جمعه پرې تجربه وکړئ کته ګورئ لغمان مولا وبجحني خوشحالوئ ما لره فبجحت الی نفسي نو ما لرم ځان خوشحالېده ما هم ویلې چې زما حیثیت غټ دی هلکه وجدني فی آل غنیمة زه مونته وم دا ښځه وایي په حال د یو ګډې چړیو کې بېشکن یې لږ زه ورسره وم ډېرې لږ ګډې وې زمونږ چې کوم وي هغه ډېرې لږې درلودونکي وو مونږ ویندلي وو مالکه او بیا وایي زه داسې کور ته راوستم چې هغې کې اسونه وو هغې کې مال وو هغې کې هر څه وو غوبلونه وو د وچو میوې پاکولو ما به د هغه په مجلس کې خبرې کولې هغه به زه سپکوله منه زه به دی ویله که خبره سیخه دی فلا اقبحو وعرقدو زه به ودوم د ده په کور کې فاتصبحو سبا ناوخته پورې واشربو ما به شراب څکل فاتقنحو او ما به شراب څکل چا به را باندې هلکه کار نه درلو بار بار به مې څکل چې څومره به زما خوښه او موږ نه به مې څکل دې پوښتنې والا به څوک نه و چې دا ولې ته څکې ویې لکه دا خلاص شو اوس وایي ام ابي زرعه د ابو زرعه مور چې وه فما ام ابي زرعه د هغې به زه څه درته وایم حکومها خورجینې د دې چې یاره دا خو ډکې وې خورجینه حکوم د حکم نه حکوم خورجینې ته وایي خورجینه د کوچیانو داسې یوه بکسه غوندې خلطۍ خلطه کې بیا اړ پیچې دا به د اپریدیانو پخوا وې دا ښځو به پکې لوښي خپل
هغه میک اپ سامانونه پیسې ټکا دا پکې ساتلې دا خورجینې چې دا بڑکا و بیتوا کور دې چې فصاح صفاو بالکل جارو خزل کې نو ابن ابي زرع د ابو زرع د زوی وما ابن ابي زرع د غسسی پتو کوم مسجو دغه د املاست جای کما سره شت بتن پرشان دې نری لګته دي جریدي وي دا ور لګ ځای به نیو دومره پروت بو لګ ځای به نیولې او تشبيهو زرع او پرتن دې بمړاو یو لاس دی وړو کی چيلي د شپږو میاشتو چيلای وړو کیلاس دومره وړو کیلاس یا کو یو چټا کې نه خوراک لکو الکه دی وای و بنت ابي زرع د دې دور چوا په ما بنت ابي زرع لور د ابي زرع چوا تو ابيها د مور پلار تابعدار او تو مې د مور تابعدار او ملو کسایا دکو په خپل صادر کې یعنی چاغوا وغیر تجارت یا د خپل بنه یا د خپل انزورو او غصه مبغوزه وا زکه دې سره ډیر مال او نور انزور سره وینو دې ډیر کوله حسن او د نور باندې نور ټول ورته پکړه کا قتل جاریت و ابي زرع نو ویزه دې ابي زرع چې وا فما جاریت و ابي زرع بس ویم لا تبقوا حديثا غریبن خورول زمونږه خبره شیطانیانی بینه کوله تفسیر او خورول ولا تنقثوا میرتنا نبه کمول زمون غلی ولا تمنعوا بيتنا تعشيشا بوټي موټي بین پر غودل نو قالت د یودا بخزوي ام زرعوي خرج ابو زرع ورزي وته والاوتاب تمخذو والاوتاب غړ کې چې تمخذو شربل کې دي اے دا خزه خلاصه زدر کوم دا زر وای مدا چې چنديان خبرې غوډي دا خو بیبي بیان کړی دي سر دې پر رسول الله ته به شي کوله حق به نیو نور فی نفسی دې کې صرف لغات دي نور دا غږ خو کافرانه وي دا غږ وایي چې سپلا زماده شي کمزوري پور کې مو بیا یې واده کړم او بیا ډېر مزي چرشي خوره خوراکونو بیا د ما خاوند یې ورځي وو چې وځي ته لاړ چې ګور یلته وپندوا هغه سره وړ دوه ماشومانو دومره خولي توینه او دا سه بڑا هغه دا خبرې کې وکړي بده په مان شې طلاق کړم هغه وکړه یې طلاق کړم هغه وکړه او زبل اورډر بهترین مال والا سړی ډیر عزتمن کړو خو هغه عزتونه لیدل یار دې چایری کیو کلی اړه کې چې په میږي یې رایلا دا دی وزیرستانیانو غزل دی ها لیدل یار دې چایری کی ها کلی اړه کې چې په میږي یې رایلا ته به ګورې خبر چې په میږي یې رایلا او دا د درو بیا مزاله ته پوهې نو بهر حال دې خبره دا وکړه نو دی وی ول او تابو غړ کې چې تم خوزو شربل کې دي پښته پلقي امرات ما ملو شو د ابو زرع دی وخت سره ما ولدان دو بچور سره لاکل دغه سره کل پاده لکه پلان بچي دل غبان لوبي کولې من تحت خسرها لاندې د ډوټي دي نه الله د دې خزل سینې لاندې به رومانه تیر پادو انار باندې نور بانار پیژنې تاسو ونه کې جوړل شاه نو فتولا کنيزه پر خود مولا کا هغه پنیکا کلا پنکحت بایو ما پنیکا کدا بل سړی رجول نه سړی سریان مالدار ورکه بشریان او د سپورو پاسونو باندې واقعه خطیان او د نیول خپل حقیقت حیثیت تبه پوه په خبره باندې یعنی دا دومره خاصه شو واقعه خطیان او لوی مال دولت لور دواره حالیا او ما راتو کړه نعمتونه سریان پریمانا و آتانی رای کمال را من کل راحت هر کان خوشبو زوجان دبل خو قال دا وی دا بل شی دی وقال وقال وی کلی ام زرع و میری او ما وقال ما تبلی کلی خورا ام زرع ای ام زرع خورا ومیری علاکه او دا غلا دی وړای مور پلار ته دی مور کوا تم خورا اغیلا مور کوا خالد بی بی فرمای ولو جماعتو کل شین کمنګ راجم کو هغه ټول مال دی ما سردار آتانی جماعت راکړو ما بلغ اصغر الیتا بی زرع نرسیږي ادنا لوخي دی بی زرع تا خو بس هغه میړه خو دی وجه علماء وی قالت عائشہ وی قال رسول الله فرمایل كنت لك كابي زرع زم د قصتا ته هر صدر کوم لکابي زرع چې مې زرع ته ورکول خو بیا ته وی چې غیر لدینا چې بي زرع کزه طلاق کړه ز طلاق نه درکوم بهر حال دې ډېر معناګانې دي لطائف دې مسلې دادي چې کومه خزه پرون ماته اوسره راغله چې ما یو خزه کړې ده
د ورځې نه مې چې کړې ده هغه ما ته خاني راکوي چې تاسې ګوګشتوې لوفرې ما طلاقه کا نو دې بچپن نه بل خاوند میندلی د دې وجه نه کومه ښځه چې سړی واده کوي اول دې دا تپوس وکړي چې د دې جلۍ نه دې تپوس وکړي چې زه ستا خوښ یم دغه کوې نه کوې که هغې څه هاهاو بګیر وکړه بیا مه کوئ په دنیا وایي که راته ګورې درته ګورم که راته نه ګورې پروا دې نه لرم او یو شاعر وایي همراه گر شتاب کند در سفر بایست دلبر کسی مبند کې دلبسته تو میس یو څوک چې تا په سفر کې خوځي چې جګ شاله پاسه اعلی پاسه چیزو اعلی پاسه چیزو نو هغه خره او چې کوم تا ته غږ نه کوي تا چې منډه مو بل حدیث کې راځي لا تحسبن احدا لا تصحبن احدا ان لا يراك بمثل ما ترى منه د دې چې ځان دیوالي مکوا چې هغه تا ته په دې احترام قایل دي لکه څومره چې ورته ته په احترام ځکه کومه خزا او خزا قانون دا ده چې خزا زر عاشق کیږي ډېره زر عاشق کیږي او چې زر عاشق شوه زر بیا عاشق له ذهنه نه او نارینه داسې دی چې نن په دغه عاشق سبا وایي زه یو چرسي وی او په ښځه عاشق وو هله وایي هغه بل چا درنه وکړه وایي نه نه مړه خدای ګوانه چې رانه ویني کي لنډه خبره دا ده چې وایي دا بار یې کړه وایي دا یې وتلې کمه ده یاره کمه ده وایي زه مړه بل یې عاشقان شو اول یې چې ډزې پې کوم که نه خو چې ویلې ده چې شی روان شه څه ووایه زه مړه بل ځای به عاشقان شو ستا اوس به شرطې جوړي او ښځه چې دی د هر څه وایي ډېرې مې پټې څڅولې مګر زغم ونه شو ډېرې مې پټې اوښکې رسوا شوې اوس په جار ستا یادونو سره پوه شوې اوښکې رسوا شوې اوس په جار ستا یې ښځې چې یو سړی خوښ شو ته مرګه دا بیا نه یېرئ بیا چې تا کره وي نه المغیب څه کوي په ایمان که تا یادوي وایي پروردګاره چېرته د غلو په موټر وایي چې مړ شي هغه بیا نه تېرېږي دا د خدای قدرت ته فطرت سلیمه دا دی په دې باره کې زه تاسو ته خبر وکړم دې وجه نه چې کومه ښځه تاسو زوی خور ورور ته کوئ اول به ورنه پوښتنه کوئ د هغې پټو به ور ولېږئ یا سړی به ور ولېږئ پیغمبر علیه السلام وایي دا به ووینې پې ښځه به ته هم ووینې او بعین العنایت به یې ښځې باندې به دا هلک ووینې دوکه به ښځې سره نه کوئ ځکه د ښځې دښمني بیا د اوښ ده بیا وځي نه له زړه ښه اول به سړی و داسې نه چې اوس زما اوس پټوان دي مخکې د ځوانۍ ما په بریتانو پورې چې دا دغه ونیږلي دا څه نه ویلي غلام سخي عثمان غني هم قیسه کې دی ته په خدای باور وکړه نه موږ داسې ځواني تېره کړې ده نه خو اوس خو او چې دماغ پټور ولېږي چې ترور دا کوې فورن ورچي وایي چاو ځکه موږ سبق ویلې وړه دوره هم کوله وړه دوره هم کوله مردان کې هلته درې دانې استادان و هغې لورګانې راوستې چې ما لورګانې پیغلې دي نوي تبلیغ ته تللي تبلیغ یې طبعا کمه کوي ویلې دا خو دې ما لورګانې پیغلې دي او ورکوم یې وایي چې موږ ملیان کوو ښځې چې ملیان کوي موږ 14 نفر وړه دوره کوله خوش ما او عبدالله پکې ځوانان نو دا نور خدای قرآن ولي وي امامان انا ما واده کړی هغه عبدالله هم کړی چې راللو ویلې نه طالبان به موږ ته ښیي بهر دروازه کې ناستې وي ښځې نه موږ خو واده کړی هم پکې روان وګړي زموږ توکل په زمالیت الجمع خو نه دی پوهېږې په لاره چې ووتو ویلې جنو کې نو دواړو زه ووتو ته مې پوښ دا بېګم درته یم هغه شته دي ګوره ټول ملګري شته نما سړی موږ دی وې او په کول مې په سر و دغسې تک سور سپین ومه لکه دا فرید الله یا لکه دا ورکزی خیر زه دونه سپین نوم ورکزی خو خدای قرآن ولی ډېر سور کې ده خو که نه چې کمکل دی نو مطلب دا دی چې هغه زه په ما ګوته کېږم هغې ویلې چې نو ما د طالبانو برید استازي روایتي وښودې ما ویلې نه بل څوک بیا سبا ته نورې راغلې هغې هم بیا څلور شوې نو ما ویلې ولا چې دا یوې سره خو زه وران یم ویې وله ما یوه مخکې شته نو بیا ما ویلې نه زه به یم اوس مخ ګور پوهېږې چې ومې کتې څلور وړه داسې وې څلور وړه چې ما ورته ویلې دین په دنیا مې خورګان یې لنډه خبره ده ته مې پوه دین په دنیا مې څه شی ما یې پټوان وکړه هغې ویلې د سړی درته وایم نه ځکه ما زړه کې نه وجې کوم نه بیا هغه طالبانو نور مونږ ویلې نور ویلې هغه سړي وایي ما ته یې یاره بله دې کړي تا ما ویلې نه خو له زه له خپل یې نه م تپوس اخر مې ورته ویلې ورور صفا خبره دا دی زه چې بله ښځه کوم نو باید د اول یې نه ښیي
او دا ولې نه ښه نه ده یا داسې وکړئ بل چېرته تاسو تشریف یوسئ نه بیا اوس که داسې وخت پیش شي او پټوه مغه ورته پیش کړي او زه اوس ورته پیش کړم نو به ټول څه وایي چې صرف دوا ته یې راوستی دم را باندې اچوي او که نه مطلب دا دی نور خو پوهېږئ کته ګورئ لغمان ملا سبق ته ګورئ تاسې خدای خیر کا په جنت کې نو د دې ښځو بیا زه درته یو ریکارډ وایم پوره چې داسې به وي داسې به وي داسې به وي داسې به وي ډېرو خلکو سره بیا شپې نه کوي تښتي زموږ سره کلي کې شکور نومېږي ښځه یې وکړه په دویمه هفته ته لاړه بیا دپسې پروپېګنډې کولې ښځه چې بیا دلته یا دا کونې وه دا کونې نه وي سړی نه خوښېږي بیا هغې صفا ورته وي چې ما یو سړی خوښ و هغه سره ما خبره کړې تاسې خرکوسه پکې راغتا شو ته بې پوه شو حالانکې هغه سړی ډېره بدرنګ و دا 3 هفتې مخکې یوه ښځه ده په همدې پېزوان کې د جنۍ ده نو ما تېرې د مولوي لورې وه طالبه یم اوس مې سبق پرېښی دی او یو هلک یې وښوده چې زه په دې عاشق یم هغه هلک ما ورته ویلې ته نو زه څه وکړم ویلې مړه ما یې ته د دې هلک پټو راولېږه هلک دومره بدرنګ و دا تاسې 20 کسان تاسو ټولو کې هغسې تاسې الحمدلله ټول سپین ډولي یاستئ هغه بدرنګ و نو دې نجلۍ ته ما د خدای قرآن ولې دا ته خره که انسان یې په دې خو خر هم ناشکېږي وایي بس اخر زړه دی که نه اخر ما یې دا زړه په خر ور واچوه دا اوس دا انسانیت دی دا شرافت دی چې هغه سړی نه دی هغه د سړي په نظر ګیره یې نشته نور اخلاق هم رنګ هم خراب دی دوکاندار د چپل یې غرځي ډېر یې نه به زه کوم بیان او که نه یې زه بل څوک ده او ته ما ته دم دوره وکړه ما ویلې زه ګوره دم وکړم په والله چې ولیکي وایي نه دنیا وایي هغه سړی مې کوي پلار مورې ما یې زه ګوره چې زه درته دم وکړم صحیح دم درته وکړم قسم په رب دی چې ما یې مړي دی وکړم هم ګېنټه کرکټ کوي پوهېږې که نه ویلې ما یې ښه نو بیا که دا تا وکړي بیا ویل یاره که زه یې وکړم که نه چې څونه مهر یې راکړه نیم به زه درکړم ما یې ښه صحیح ده نو ما هغه هلک راوغوښته هلک ته مې ویلې چې والکه دغسې د نجلۍ اور اخیستی اور او دا چې ته مړ نه کې نو د چا ما اخله هزارونه او هغه ویلې زه مزم بیا شو پلار مور مې نه مني ما پلار څه کار کوس دی مړه پلار ته دې څه وایم نه پلار ته ما هم نه ویلې خو ده ته ما چې دم وکړم دا کور کې وڅکي هغه سبا یې پلار ورغی نجلۍ وکړه ایس یې وکړه درېیمه ورځ بعد نجلۍ ما ته ویلې ما ته 3 لکه روپۍ مهر ښودلی دی یو نیم پکې ستا دی ما ویل زه خدای هم نه یې ولی دا ښه ده چې ستاسو عشق سیخ شه نه ما ویلې دل به دستا ورکې حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهترست او د خلیل له کعبې دا کعبه بهتر ده چا چې جوړ کړلو حیران د خلکو زړه اوس هغه جنۍ مکمل هغه نمبر موبایل بند کړی دی چې هسې نه چې ملا ساده سړی داسې دی چې نیم بیا ونه وړي نو مطلب دا دی نو هغې ما ته یوه خبره وکړه هغې جنۍ که زه بل خاوند وکړم نو ټول عمر به مې بیا که بل سره زه یو ځای یم داسې کوني لوپره نه وه د هغې مسلم حق دی نو بیا به یې ما دغه سړی ذهن کي دا به نه اوسي نو بس خدای پاک هغه سیخه کړه نو د دې وجې نه واده د مور و پلار ډېر بیا عقل خلک دي د خپلې لور زوی ته زوی خو بیا هم انسان ګڼي لور نه ګڼي او دا غول که داسې لور وه چې لکه د موږ لورګانې په کور کې لوی شي باندې انسان نه ده کتلی نه موبایل کې کتلی نه په ټي وي کې کتلی نه خپل پردی کتلی لکه اوس دا د فریدالله دوی خورګانې چېرته بله دې نه دي په خپل کور کې د ملا یادې د طیب دا تاسو ټول ملایان یې تاسو څوک وی لیدلي نه دي بیا بیا وایي تا خوښه او دا چې باندې ګرځي سکول کې یا غنی رحمان سره دغه باغ ناران کې چکر ولی ته به پوه شې بعضې دا باغ ناران ورته یې کدیره مړ دې کې هم خوښوي په ایمان ښځې چې راوځي بس بل کسب یې دی همدغې ته ګوري چې راځئ دا رایعین بوی کو چې کم یو ښکلی نه دې کې چې استاد ګرځي اوس د دغه د ظهور پټو پروس کالما یوې جنۍ ته وړاندې کړ یوه بجې د شپې ټیلیفون وکړ چې نو کله راځي پوه شې ما ورته ویلې دا وکړه وایي نو کله راځي دا به مونږ کله او دن هغه عربي دسمالن په سر تړلی و او په څېر ما یې لیکه ده چې مخامخ دې نه ده کتلی دا کامرې برکت ده کامرې برکت ده چې سپین کړی دی
اگر چې کوړه ډیله دی نه غټ دي دا کم چې تا ته ښکاري هغې چې ده نه پوښتنه وکړه دی لانجه شوې ده لانجه شوې ده دا اوس یې مسله ده هلکه تاسې خو دې غر کې کته ګورئ بس دې په دې باندې سبا وایي نه کش کړي ځه کش کړي هلکه دا سبق شو بسم الله الرحمن الرحیم